شومه ژوندی دی او ان شاء الله په خیر خیریت به تاسو ته ملو شي. کوم ظلم ما سره شوی دی، د دې ظلم به زه تاته څه ویم. درې ورځې موږ وساتله بیا موږ څخه خرابه شي. طالبانو اوچاته کړې دی د ماشومه او د پیسو دپاره اوچاته کړې دی. اورکزئی کی تاریخ کا یہ ایک انوکھا واقعہ ہے. لږ د خولې چې ما دا په نشه ورکړې وه، نشه کې دی بیا اوښکې راتله، بیا به کاڼي ما په سر والی. ما باندې اور بال دی خو چوک یې نه کسي، خو زه پخپله کس. کہ بچی کو تو کپڑوں سمیت دفن کر دینا چاہیے تھا، تو بچی سے کپڑے اتارے کیوں؟ داسې حالات کې موږ ته ملو شوی چې هغې پېخچان خپل مور پلار نشو کولی. کپڑے اور اسپرے تو ایک ہی جگہ انہوں نے دفن کیا تھا، ایک ہی جگہ سے ملا، اور یہ بچی تھوڑی سی دور انہوں نے دفنائی. 3 سالہ مقدس کی ڈانچا نما نعش برآمد ہوئی تھی. مرګ دپاره چې نه کوله، خو دا موږ سره وفات شو. واده کړی؟ نه جی. ځکه تا د ماشومانو د بچو درد احساس نشته رہی. سپرا دی راوړې وه، زه ترې نه یم خبر څه کوم ځای نه یې راوړې وه. کیس بھی پیچیدہ تھا یہاں پہ، چونکہ ایشوز بھی زیادہ ہیں. ته 15 لکه منلې وې، 1 لک یې راکړې. پهله ځل کتل و چې موږ سره وشو، بس ما د خولې نه خبرې زیاتې ووتې، هغه موږ په ساکو بدې کېږي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسن اوان. ناظرین، موجود ہوں قبائلی ضلع اورکزئی میں. آج کا واقعہ محض ایک خبر نہیں بلکہ ہماری اجتماعی خاموشی کا نتیجہ ہے. جی ہاں، اورکزئی کی زمین نے ایک ایسا راز اگلا جس سے انسانیت شرما گئی. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اس واقعے کی جس میں 3 سالہ معصوم بچی کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور اس پھول جیسی بچی کی ڈانچا نما نعش برآمد ہوئی. اس واقعے میں کون ملوث ہے، یہ اہم انکشافات میں آپ کو اس رپورٹ میں دکھاؤں گا. ہم ورثہ سے بھی بات کریں گے اور پولیس آفیشل کا موقف لیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ مقتولہ 3 سالہ مقدس کے ورثہ موجود ہے. آئے ان سے بات کرتے ہیں. لاول الله پاک تاسو له صبر در کې خپل نوم راته وایي، بیا راته وایي دا کیسه څه وه. سر ټولو نه اول خو زه د تاسو د میډیا له شکریا ادا کوم چې دې سخت حالاتو کې تاسو موږ ځان راورسولو، موږ سره هم په دې غم کې ځان شریک کو. او دویمه خبره به زه دا وکړم چې د ادارې یا د پولیس خاص کر ډي پي او صاحب د دغو ټولو موږ شکریا ادا کوو چې دوی موږ سره خپل حده پورې ښه منډه تړوله. هغه د بعد به راشو دې واقعې ته اثر ده، لکه مو په 17 تاریخ باندې پیر په ورځې په 3:30 بجې باندې دا واقعه وشوه. زه خو په خپله نه وم، بسین هسپتال کې وم، پېښور کې ترم بار نه راغلی، هغه ته هار نیوه. بیا ما ته داسې څه 4:30 بجې سره رنګ وشو، سیره داسې د مقدس د دې ماشومې نوم مقدس و، سیره دا داسې بېدراکه شوې د مې سره کلي وطن مازې لکه پټي دي دغه دلته به وي، خو هغه ورپسې سرچ وکړو، دغه ټایم باندې دا نه وه. بیا لکه خبره خو زر کېږي، خو خبره ډېره اوږده دی. نو هغه ما ته چې جمعې ورځې مونږ منډۍ ته راغلو، مونږ خپل سرچ د غره کې وکړو چې مونږ ته لکه دا نه نشاندهي څه میلاو نه شو، سیاره دا یو ځناور وړی دی یا څه. نو بیا مونږ چې کله منډۍ ته راغلو، یاره دا به کېدای شي څه لیونیانو به چا به وړي وي، یا به دا کېدای شي لیارې کې چا پسې که نه داسې لاړه وي. ما د منډۍ کې به مونږ ته دا اندازه ولګي کلي علاقې کوم خلک دي، سیاره دا ماشومه دغه ځای کې دی. خو مونږ ته هغه داسې 9 بجې ټایم و، داسې ټایم سره ما ته یو کس رنګ وکړو، لن کې د مو ملګری م و مخکې که نه وارث نوم. سیاره ته یو کس نه مې واخیسته چې ته هغه پېژنې؟ ما ورته بلکل پېژنې. سیاره هغه چې ته پاتې کېږي، ما بس ما ورته ځای وښیل چې هغه ځای کې پاتې کېږي. چې ښه ته مو ته 1 غنټه 1 نیمه ټایم راکړه، مو به بیا تا ته رنګ وکړو. به داسې غنټې 1 نیمې پس هغه ما ته رنګ وکړو، ویل سیاره خدای به خیر کړي، زه کوشش کوم که ته کلی هډکواټر ته ضرورت شته به راشي. ما ورته وویل بلکل به زه درشم. به داسې 1 نیمې بجې سره هغه ما ته رنګ وکړو، سیاره ته کلی هډکواټر ته راشه. هډکواټر ته راغلم، هغه چې هغه ما سره ټوله خپله خبره وکړه، سیاره مبارکي در کوم درته، او بابي ته به لاړ شي مبارکي به ورکړې، مور ته به مبارکي ورکړې چې دا ماشومه ژوندی دی او انشاءالله په خیر خیریت به تاسو ته ملو شي. خو داسې څه د طالبانو د ټي ټي بي مشر یاد کو ابوبکر، سیاره دا هغو سره دی او هغه 50 روپیو والا خبره دی. نو الان کې مو بس هغه ځای کې د وارث سره خبره وکړه، بیا داسې کلي کوم په خولې باندې مو مخکې لکه هر ځای کې کوم ځای درته چوک وښیي که هغه ډېر سخت حالات وي دغه معلومات پکې. نو بیا مو چې کله هغه معلومات وکړو، هغه
ویلو چې یاره داسې څه خبره نشته او دا ډېر حد نه زیات ظلم شوی دی او که داسې څه خبره وي چې لکه سرکار تاسو سره منډه ترړوي نو زه تاسو کومې علاقې نه یو هغه علاقه به موږ څه ټایم دپاره پرېږدو بس بیا هغه الان کې دا ته زه تا لږ ساروم دلته دا وارث چې کوم دی کوم چې تاسو ته ویل چې دا ماشومه جمدی ده او بس مبارکي درکړه وارث څوک دی او هغه ته څنګه پته ولګېد چې دا ماشومه چې کوم ده خبره مو کومه راوستله دا وارث کوم دی دا د ما د دې تره او د ما پلار دا سره ملګري وو د کولۍ کې د مونږ پټنران دي او ښه نږدې تعلقات هم دي ورسره دې ما ته دا خبره داسې وکړه چې یاره دا طالبانو اوچاته کړې دی دا ماشومه او د پیسو دپاره اوچاته کړې دی دې اوچاته کړې وه اوچاته دا سنو اوچاته کړې وه خو د سنو ما نه پېژاندو سنو څوک و د سنو دا د وارث ملګری هم دی او د ورندارې او یارې هم دی او دا د سنو د دیو ملګری و د وارث چو ملګری و ستاسو دا کولۍ کوم پارټنر دی دا وارث و دا د وارث تره دی زینګل زینګل چې کوم دی دغه په وینا دار څه شو یاره دا د زینګل په وینا ځکه شو چې وارث مونږ سره راغلو خو دا د زینګل بیاره و که نه دا زینګل راستولی و چې بیا کله هغې تاسو له مبارکي درکړه بیا تاسو چې اوس پیسې غواړي څوک نو هغې نه پس ته بیا څوک شو هغې د پس دا وشو چې مو دې ته ویل چې یاره که دا طالبان اوچاته کړي طالبان مونږ خپله ولې ډیمانډ نه کوي که نه چې تاسو ته هغه ویلي چې یاره دی څومره ډیمانډ یې کوو ډیمانډ بس د 15-20 لک داسې ډیمانډ دی کول چې یاره دومره پیسې به م لاګي که نه خو کنفرم نه وه چې یاره دا یو 20 لک یو 15 لک داسې کنفرم نه وه خو دې درمیان کې داسې وه بیا بس بیا مو ورته ویل چې یاره دا کس ته مونږ ته وښیه چې تا ته شویلي دي حالان کې دغه احسان چې کوم دی دا بیا دې مونږ ته راوستو احسان مونږ ته ټوله کیسه وکړه چې یاره دا ماشومه داسې بېهوشه دغه سره دي سپری ورکوي ورته داسې دې طریقې سره یې بېهوشه کوي که نه بیا بس بیا هغه نه پس احسان چې کوم و نو احسان مونږ راوغوښتو هغه نه مونږ ځان کنفرم کو نو بیا چې احسان کله مو ډي پي او صاحب سره دا خبره شیر کا احسان مونږ ته ویلو چې یاره ته ډي پي او سره ما مخامخ کوه نو بیا هغه چې کله ډي پي او صاحب څخه ما راغوښتو نو هغه ما سره دغه والا ریکارډینګونه به هم کېدای شي وي د احسان والا چې هغه ما ته دروغ ویلو چې یاره ما زاره یوه لوبه کوم خو زه سکرین باندې ځان نه راولم لکه چې کله بیا د ملزمان ونیولی شو د ماشومه څنګه پیدا شوه تاسو ته څنګه پته ولګېد تاسو ته مبارکي درکړې وه چې هغه جمدی ده او بس ستاسو څه کېږي دا کاکا دا د ما ویاره نه دی اعوذ بالله من الشیطان ماشوم هم سره ویره وه دا د ما د ویاره لور وه زه چې کله خبر شوم زرګیري چې پاتې کېږم نما ام یابد خان دی زرګیري چې زه خبر شوم زه قدر مارینګ وکړه ایسیچو ایلیټ مشر یاسین ته زما داسې یوه ماشومه څپر نه بېدرکه شوي ری ته خپل کوشش وکړه ځکه څه ته لیاره کې پروت وي هغه چې زه کله وختي راورسېدم تقریبا 9:30 بجې ټایم به و زرګیري به د غلجو سره ډېره پیسه لري کم زیات 2 ګنټې پیسه لري نو هغه نکبندي کړې وه بیا ما د راپورټ والا خبره وکړه هغه ویل چې لاړ شه دا وړي کې ځناورو نه یې وړي چې زه کلي ته راورسېدم ډېر په تکلیف باندې غرونه چې کورونه لري ما د خلک څه کله ولید نو زه ډېر خوشحال شوم ما باندې کوم غم و ډېر پریشان شو ټول کلی تاسو سره ودرېدو کلی نه چې کوټ کلی ورته چې کم زیات 2 ګنټې پیدل مزال دی همداسې موږ سره بل سیل باندې بلیانه یي دغو ډېره شکریا او ډېره مننه د هغو خلکو څخه موږ څخه راغلي موږ سره غم چې ځان نه شریک وو همداسې د یاسین سوچو څه کله بیا مو راغلم د کسانو په دې غره باندې مو ورچولو 4 ورځې مو د غار ولټول څه دا ماشومه ځناور نه یې وړي خو ماشومې موږ ته هېڅ اندازه نه لګېده خو موږ ته تمه لاړه شوه چې دا شاید د ځناور نه دی که ځناور چپل به پاتې و بوټ به پاتې و زړوکی به نه پاتې و څه خو بو که نه خو موږ ته د ځناور نه تمه د موږ لاړه شو بیا د کلي خال څه کوم لرې لرې لکه هغه غرو چې خال دی هغه خال ما راغوټه کړه هغه ته ما دا وینا وکړه چې زه سپی راولم چې ما د ځنګل نه د سپی وباسي کنې موږ خو دې ځنګلو چې تباه شو څه کله سپی به م راوسته هغه په داسې غرو باندې لاړ کوش ورباړ شو خو ځای ته یې ځان ورسول هغه ما ته ترګېټ یو سپي راکړه څه کله سپي ما ته ترګېټ راکړه نو موږ خپله په مجلس موږ باندې سوچ کړو داسې خو مو یې تربي راپورټ هم کړی و نو جمعې ورځې باندې څه کله مو مېلې ته راووتو ټلیفون راغله څه هغه وکړه وارث تپې نه شیرخیل دی زه شواسخیل یم ما دې سره پوله او پاڼه نه دي شریک خیر ښېګړې کارونه کوم خو مو د ظلم والا نه دی کړی و د کوم ظلم ما سره شوی دی د دې ظلم به زه تا ته څه ویم ټولو ته د دې درد رسېدلی دی تا ته د ټولو مسلمانانو ته رسېدلی دی زه خو یې اور چې ودرولی ما باندې اور بال دی خو چوک یې نه کسي خو زه په خپله کس هغه فرید راوچت
کله هغه فعید راوچات شو او تڼۍ ته یې راوړو یا داسې راوړو یا داسې راوړو فعید پسې فعید ولې څه زر په څه راوړم والي ظلم در سره وکړو هغه فعید ما تره کړی و احسان مو ورسره وخت احسان و د هغه بل کوندې وریس یو کس بلاندې مو تربورو ورسره شوس خیلو دا چې کله دغه ځای ته راغلو نو وریس نه بیان واخیسته به وریس ویل څه شکرداري چیرې وارث مکه شکرداری چې نه پولیس ونه تاسو شکرداری شي سکله موټر په سیګنال باندې موټر کې ودا سړی غال راوسته سکله غال د زیرا ورسول یو مرګره هي پاتې و بډکی مشوم پاتې و دا سکله جیل ته شو حکومت په خپل باندې دا نه تاسو نو کو خپل پزانی غوي کې ډانچا مو ته ملو شو غرچ ډانچا غرچ ملو تقریبا لاس ورځي یا نو ورځي ورشي 13 ډانچا مو ته ملو شو بیا څنګه پته لګی دا مکه مقدس ته دا به ټنه ته وړه تیز باندې دا مکه مقدس دی لکه موږ اوس تصویر وکړو ګل په شانته معشوم را او بیا دا ډانچې تصویر مو کتو نو ډېر لکه دردیدلې کیسه نه ده ډېر دردیدلې زین څه داسې دردیدلې کې حساب ما بس کم زیات شپته کله عمر دی یو ادارې ولا مونږ تاسو کو په ټلیفون باندې صدا چې د میاشتې 2 یا 3 چې داسې کیس شوی ریدي لکه شي مالې زما تقریبا شپته کله عمر دی د شپته کله چې نه ملیدل او نه اوریدل صدا زنانه و مشرومه و دې سره د ولې داسې حکومت داسې بد چا سره نشته لکه د کوم والده مسره مونږ ته وینا شوی و چې لکه کلی وطن کې دا خبرم کېده چې د دې زنانه تلې ده وړه ماشوم و 3 سالو خو لکه خلکو پیغور ورکو چې دا زنانه تلې ده پسندي خبره خو مو وسونګ نه د ماشوم خو تاسو ولید په پټو کې مو لکه کپړې مو ولید ډانچې مو لیدلې دا ماشوم یا درو یا درینو غالو خودمو خال دې وس پسې د چاخله ته باندې شاخله باندې دا مشومه دا د درو یا درینیمو کالو مشومري دا کټه زنانه نه لري نه دا په کټه زنانه ټیک دی نه مخې د خزيره بدی شپ زنه سن شیل اوس بحثیت قوم تاسو څه فیصله وکړه حکومت خدا کسان ونیول خو تاسو چونکه قبایل سره تعلق ساتي نو سبا کوي تاسو قومیت خوشته کنه بالکل قوم څه فیصله وکړه دا خبره لا کوم تر شوی نه دا په حال دي کې ډیپیو سیب لګیا دی د پولیس ادارې موږ سره خپ تعاون لګیا دي هر حدا پورې موږ سره ورسید بقاعده چې حکیم خلک موږ د ترګټ کړو په شو ابوبکر یاد کړو نو هغه د چا په خلاص سوال جواب ورولګل چې کوم علاقې کې زموږ ضرورت علاقې برته موږ پریدو وکه موږ غوټا کې کم ځای کې ریډ کړي یا کم ځای کې کړي هغه علاقې موږ دغه پریخه د پولیس تلی الته خپل گرفتاری کړی دي پولیس خاص کر ډیپیو سیب یا د نور کم سټاپ ته ډیسپیګانو پکې کم سیجوګان دي پکې دي ټولو هر حدا پورې موږ سره مرسته کړې ده او دې موږ سونه شکریا ادا کو دا خدارت وای چې دا مقدس چې کړو لکه چې هم دی والله دی وبخي خستا یو ګل په شان دی ماشومه وا او چې کله تاسو ته بیا ډانچا ملو شو نو سودم کېدو د زړه سوچ داغه مقدس ته جی هغه داسې حالات کې موږ ته ملو شو چې هغه پخچان خپل مور پلار نشو کول سود نه خډيره خبره کز اوته واپس شو نه کېدو خو موږ مجبور موږ خو ورکو ورکه بس شو ورکه بس ګرځو هر حدا پورې لاړو ډینه مولو کا پوسټمارټم کې بجنګلی نه کېدا لکه دې الګ د خلې چې ما د نشه ور کړې و نشه کې دی بیا وښ کړه بیا بکانی ما په سرواله احسان عرف سالو دا لکه داغه بیان دی بیا چې کوم نور مرګري هغه خودلی دي ابم تاسو سره میډیا باندې خپل دا راته لکه دا خو د کویلې پارټنرانو تاسو نو اعتبار کول پکار دي یره جنن دا ورکه چا باندې اعتبار نه پکار ځکه چې مونږ خو دې سره قران منځ کې قران باوجود هم مونږ سره داسې کار وکړو لکه د پیسو څه ضرورت وي مونږ په پیسو باندې کوم نه خپه کړي بیا خدا مرګري په یو خبره مونږ نه خپه کړي خو زیاتې کړي دمر زیاتې کړي چې دا انسان په تاریخ کې داسې زیاتې بچا سن نشي کنه دا خو د دې قابل نه وږي جی ناظرین جیسے کہ آپ نے انورسا کی گفتگو سنی ان کا پشتو میں یہی کہنا تھا کہ 17 نومبر کو جو 3 سالہ مقدس تھی وہ گھر کے باہر کھیل رہی تھی اور پراسرار طور پر لاپتہ ہوئی مقدس کو کافی تلاش کیا گیا لیکن وہ معلوم اس کی کوئی سراغ نہ ملا پھر ان کا جو ان پر شک تھا جو ان کے کاروباری پارٹنر تھے جو ملزمان جو پکڑے گئے ہیں انہوں نے انہیں مختلف اطلاعات دیتے رہے پیسے ہڑپ کرنے کے لیے مختلف بہانے بناتے رہے اور پھر ان کو اپنے مخالفین کے ساتھ وہ لڑوانے کی کوشش کی انہوں نے تاکہ یہ اپنے مخالفین کے ساتھ لڑے اور پھر جو کاروبار ہے وہ کاروبار اور جو لیز تھی وہ ہڑپ کر سکے پھر تقریباً 10 دن بعد جو پہاڑی علاقہ ہے وہاں سے 3 سالہ مقدس کی ڈانچا نما نعش برآمد ہوئی تھی جو ہم آپ کو اسکرین پر نہیں دکھا سکتے آپ اس وقت آپ کو نظر بھی آ رہی ہے وہ تصویر جو ہم نے بلر کی ہوئی ہے انتہائی افسوسناک مقام ہے انتہائی افسوس
अफसोसनाक वाक़या जिस पर इस इलाके के जितने भी मशरान हैं, इस कौम के जितने मशरान हैं, ख्वाह वो नौजवान हैं, ख्वातीन हैं या मर्द है, जो मुअम्मर शख्स है, सब इस पर इंतहाई खफा भी हैं और इनमें शदीद गम व गुस्सा भी पाया जाता है। इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के IG और DPO RPO सबसे जितने आला हुकाम हैं उनसे मुतालबा किया है कि जो गिरफ्तार मुलजिमान हैं इन्हें इबरत का निशान बनाया जाए ताकि आइंदा इस इलाके में ऐसी कोई वारदात रूनुमा ना हो। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था उसका मास्टर माइंड और मरकज़ी मुलज़िम भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्तासु नुमदे एहसान जी दस किस्सा हुआ जी बस دا مونږ بل کس دې شي ته متاس کړو موږ د پیسې او ډېر مجبور کړو موږ دا واقعیا دا کار مونږ وکړو خو دا مونږ مرګ د فرجې نه کوله خو دا مونږ سره وفات شو کسان په وخت نور رانولو کنه ځایله مونږ سره چې وفات شو لکه دا تاسو پیسو د لپاره کړی و جی دا مونږ نه مین کاسو هغه پیسو د لپاره کړی و لکه کسان چې کوم یې پیسو نه مالداري دي هغه ځان سره نږدې کومنو د لپاره چې ټول کارونه به زه په دوه باندې کم ځان ته نږدې کوم لکه پلانینګ تاسو څه کړو چې 100 روپو لکه غي نه پیسې اخلي جی دا مونږ ورکو مشروع پلانینګ دا کړو چې د خپل اعتماد کې د کسان زوالمه د څومره اعتماد کې ما ته راشي بس دونه څومره پیسې اخلي پیسو کې خدي پیسې ورکیږي دا ماشوم چې اوچته کړي و کور نه ماشوم چې ما اوچته کړي نو هغه ټایم چې کله یې ریدي نه چې څه ټایم دا ماشوم چې څوک ما وګوري یا چې د چغي کی یا چاته आवाज وکي نو هغه تا چې اوچته کنو سی ویل نه دی ماشوم جی زه دوره حتی راوستلم چې یاره خو زه په خپل ځان سره نه پوهیدم دوره مجبور شوم جی ولی مجبوری وجه سوا مجبوری جی د کم سے کم د واړه اختر نه بعد پورې زه ساتلم تنه نه پورې کنه یو شی بل شی خو ماته غو چرګي او پسونه لري شیخ دي خو ما زړی د سزر کړی دی زیناګول هغه زه دومره زیرولم چې ما ته خبره د روټین میمانس کې خوان نه را کړی هاو چې لکه دا غسونو مشکم ستا مشر دی زیناګول هغه ته ډیر زیرولې هغه چې مجبوری د وجه دا کار مون کړی دی نو هغه ته لکه ولې دومره مجبور وي هغه چې کم سے کم ډیر لکه پیسې او شی لکه چې په دومره ځان دې نږدې کړم دومره راګیر کم کنه چې بیا ځکه سړی راګیر کې به د خلاصو سلار وسانه ویږي چې کله دا ماشوم ته اوچته کړه بیا دې چرته بوتله بیا چې په لوتنو نمبر مینو ته وایي هغه ته جی هغه ذکر سور زو ساتل هغه چې کې دی یک وش په مونږ وکا هاو ماشوم جړل نه ماشوم یې جړل سبا ویل دا بس ډېر جړل هم بس څنګه شو ویل شي نو سپری به ورته بیا کوله او جی بیا به بیهوش شو بیا بیهوش شو جی نو څومره ټایم باغ بیهوش شو جی هغه ګنټه نیمه بیهوش شو خدا به بس بیا به نه به جړې دا نه جی به ودا دس د ماشومې دس فریاد یا دس خبري او سم ستا زین کې اوس خو هغه مړه دا بیا ډیر لکه په بد مرګ مړه بیا دا هغه ډانچه ملو شي ور لکه ګل په شانته ماشوم وا ستا واده شوی دی نه ما اوس کوشش کړی چې خدا هغه ماشومې دس आवाज یا دس خبره چې اوس هم بسته ناس یو هغه ستا زین کې وی چې را کاش دس نه میکړې ما جی بس دا یو خبره مونږ ته لږ زور راکې چې غدا کور او کله مخامخ وز مونږ د ورځ کله به کور تاسو دا به هر ټایم وي فاس دا خبره به چې کوله او ته پیژندې زه نه پیژندم ما نه پیژنې نو چې هغه بل څه به کور ته کله زمو تا ورته سویل ما ورته ودرې کې ورځ دوی بعد بلار شي مخامخ کلی دي کنه کته شي کورنه نو چوکیداری د پاره چې څوک ساتلی وګنه ماشوم لکه هغه خو کله عمده سي تختیده و دا مونږ دواړه وباسته او جی نو بیا چې کله هغه مړه شوله نو سپری په زیاتو شو بیا مړه شو دا باجی دا درې ورځې موږ وسته بیا موږ خراب شو موږ په سیر روانو دی بره کورونو ته په دلار دی غار دی کنه خو دا وړ کې موږ خراب شوی و موږ ته د زینګل چې کوم مین کاسو دا په وخت روانه رسیده لکه بره کوم د نوم لمر مین چې ته ما یاد کړه دا لاندې روډونه مډونه ټولو ته ښکار دی او چت زیاده خو موږ ډیر انتظار وکړو خو موږ د جی چا باندې کار کړو موږ تر روانه رسیدې جی بس به موږ اخري کې زوړ کې حالات خراب شو موږ بس خجاله خو بس الله واخه نه واجب موږ وفات شو لکه څنګه حالات پس خراب شو حالات جی پس پر خراب شو نو چې بیا لکه چې حالات خراب نو پسرم بیا پکانی وشته قسم وکړه جی به موږ په دې پویدونه د مړه د کا ژوند دي کنه لکه پهلا ځل موږ د کیسو بیا موږ څټه پسر واخلي واجب کټه سره بیا مل تخخه کړه ها ځکه به جی د سیډو پانی شو او د خاور شو جی د لګم په خلاصونو سره په واچوله دا لکه ډېر درندګي دیونه کړه ډېر ظلم دیونه بالکل د انسانیت نه بهر کې څه دی خو چې دوره حتی مجبور سره په ځان پوه نه شو زه خپله واپسې د کورونو ته غږېدلی یم او جی چې کله تاسو خخه کړه بیا پولیس څنګه ونیولې لکه څنګه پته ولګېده چې دا احسان الله کړی دی یا بل چا کړی
پولیس چې مین کوم کس دی هغه اوس هم خبر هغه د پیسو لالچي و هغه دا هم ویلو چې چېرته خبرې مړه وي خو چې هغه کورنۍ ته زه وایم چې پلانکي ځای کې د اوټ کې ماشومه دی وفات شوي دی هغه به زړونه صبر شي بیا به ما باندې اعتمادي شي خو بس دې کې خدای موږ وشرمولو خبره ځای کې هغه ماته یوه خبره کړې خو ما بس پیل ځل کتل چې موږ سره وشو بس ما د خولې نه خبرې زیاتې وتې هغه موږ پاسه کو په دې کې چې لکه تا هوښیاري کوله خو خپل هوښیاري چې کوم دی کې جی بس الله سړی شرمېږي نه بس موږ وس نه خبرې کومې هغه سره پوه نه شو چې موږ څنګه کړي دي بس موږ وس نه بهر شوي تا سره چې دا بل کم کس ولاړ دا څوک دی دا فضل الرحمن نومیږي دا ستاسو کېږي دا زما تربور کېږي نو دې ته هم تا لالچ ورکړو د پیسو او جی څه لالچ دې مې 5 لک روپۍ منلې 1 لک روپۍ مې ته نغدي ورکړي نو تاسو پیسې وي ما ته چې پیسې ټولې دغه راکې ما د کپړو پیسې پر ټول کار ما ته دغه کې زینا ګل او د زینا ګل چې کوم دی دا د دیو پارټنر دی دا چې دا پارټنر دی دغه د یو ومه میاشت کې یو لیست کړی و هغه باندې دوه ورته پیسې چېرته ورکړي نو بارو بار رنګونې ورته کولو که نه دا خپل هم کورنۍ نه مالداره دی خو کور نه داسې پیسې نه ورکړي لکه دا په دې کلو مسایلو کې دی که نه باندې د صرف جیب خرچه رالګي 2 روپۍ هم هېڅوک نه ورکړي چې پیمانه ډېرې اوس پیمانه جی بالکل انسانیت نه بهر کار مې کړی دی سزا نه خبرې چې څه سزا ده سزا جی بس څه وي خبرې هغه ته تیار موږ د غټه څه سره کوجي دا خو لکه حکومت به دې نه پرېږدي او دا قبایل به دې نه پرېږدي لکه قبایلي روایاتو کې خدا دی چې بس نور خو ته پوهې ته خپل هم قبایلي او چې ورځې هر څه ته تیار دي او چې څه سم کړي ستاسو نوم دی فضل الرحمن دې چې کومې خبرې وکړې صحیح او جی تا له 100 روپۍ درکړې ما ته 15 لک منلې 1 لک راکړې دا چې کوم ماشوم دی اوچتول ته ورسره وي زه ورسره وم او پیرې ته ولاړم څنګه تا هلته لکه چې دی اوچته که بیا هم دا 9 نمبر ماین ته هم چې بوتله او جی سپری به پې چا کوله دا سن احسان او سپری هم کوم ځای نه راوړې سپره دې راوړې وه زه ترې نه یم خبر څه کوم ځای نه یې راوړې وه نو یریدی نه چې لکه دا ماشومه موږ او تختوله او هغه کور پسې هم جاړي او لکه خفګان هم دی دشمني هم په سر ده سرجی بس دا کوم ولا مشر و کنه هغه نه ما د متخصص دی چې زینا ګل دی لکه زه په خپل سره نه هم غړېدلی خو د ما ته ویل چې مو مشر زینا ګل دی هغه راځي ورځ دوه کې به راشي او یې کتل اراده مو نه وه نو بیا څنګه اراده م جوړه شوه بس څه کله دا ماشومه خرابه شوه سپرې د وجې که نه څه خرابه شوه بس مو پرې پوه شو څه حالات یې خراب شو بس مو روانه کړه هلته مړه شوې وه بس لږه لږه دغه پکې وه حرکت پکې و نوره څه پکې نه و تا واده کړی نه جي ځکه تا د ماشومانو د بچو درد احساس نشته دی ولې چې تا واده نه دی کړی چې تا ته ستا بچي تا نه پیدا و نو بیا به تا د ماشومانو احساس به هم د بچو احساس به هم همدغسې را که نه بلکل او جي لکه اوس تا ته احساس نشته دی احساس اوس ولې نشته ډېر پیمان یې ورباندې څه دا کوم کار مو کړی انسانیت نه باور دی کم پروګرامونه چې مونږ کړي دي کم ملزمان چې نیول شوي دي وارداتو کې بیا وي دا زه خپیمان یم نو واردات نه پیله ولې دا خپیمانتیا ولې نه کېږي بس سر جي غلطي انسان نه کېږي تم لالچ کې رالی د پیسو لالچ کې هغه 1 لک روپۍ چې درته میلاو شوی وي په هغه دې څه وکړئ هغه هم بس حرامې پیسې ولګېدې چېرته ولګېدې بس ومخوړې څو ورځې شی مشې تقریبا 15-16 ورځو کې لوړی ښه عیاشي دې پې وکړه او جي ته نشې کې زه چرس کم بس په هغه دې چرس واغسته او جي او دې ملګري در په کیسه ورکړې وه لکه روپو کې نه د سره خو وې د مو ته راکړې یم د وې دې لکه ور دې نه کړې چې ته هم واله چرس پې اوس که نشه پې وکړه نه جي دا نشه نه کوي کور والا هم څه وایي اوس چې کور والا چې ونیولی پولیس ونیوی نو کور والا سره ملاقات شوی او جي څه وایي کور والا هم څه وایي هغه څه نه دي ویلي داسې هغه ویلي چې حقیقت سړی وښیو تاسو سره خو موږ څه بد نه وو که نه دښمني نه وه نه ستاسو کور والا خپل مور پلار رونه رشته داران هغه وایي چې غلطي دې کړې الټا جی ناظرین جیسے کہ آپ نے ان ملزموں کی گفتگو سنی ہمارے ساتھ ڈی پی او اورکزئی شوکت خان موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر انتہائی افسوسناک واقعہ ہے چونکہ بچی پھول جیسے بچی تھی 3.5 سال کی تھی اور پھر اس کی نعش ملی ڈانچہ نما ملی آپ کی سروس میں بھی اپنی نیت کا یہ پہلا واقعہ ہوگا کیا کہیں گے
سر جیسا آپ نے بتایا نا وہ کافی سنگین واقعہ ہے اور خاص کر قبائلی اضلاع کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ اس طرح کے کیسز آپ کو بہت کم ملیں گے بلکہ نہیں ملیں گے. جب تک ہم نے لوگوں سے پوچھا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اورکزئی کی تاریخ کا یہ ایک انوکھا واقعہ ہے. تو کیس بھی پیچیدہ تھا یہاں پہ چونکہ ایشوز بھی زیادہ ہیں, انٹرنیٹ وغیرہ کے جو ماڈرن گیجٹس ہیں وہ استعمال نہیں ہو سکتے, لیکن جو ہماری ٹیم تھی انہوں نے تگ و دو کی, محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی. ظلم ہوا تھا, ظلم تو چھپتا نہیں ہے. تو اس میں انہی ملزمان کے انٹروگیشن پہ ہم نے پہلے ان پہ جب شک پڑا تو ان کو اٹھا لیا, پھر ان کے انٹروگیشن پہ تقریباً 19 ملزمان ہم نے اور پکڑ لیے مشتبہگان, لیکن چونکہ جو بے گناہ تھے ان کو ہم چھوڑتے گئے اور آخر میں یہ جو 4 تھے تو یہ نکلا ہے. سر آپ کے سامنے ہے اور تسلیم بھی کرتے ہیں کہ غلطی انہوں نے کی ہے. واقعہ جو تھا وہ 17 نومبر کو ہوا تھا, رپورٹ 19 کو ہوئی تھی, پھر نعش کب برآمد ہوئی تھی؟ یہ سر بچے گم ہو گئی تھی 17 کو, 19 کو انہوں نے رپورٹ کی, روزنامچے میں لکھا گیا, اس میں انکوائری شروع کی گئی, شاید کسی کے گھر گئی ہو, شاید اور کوئی ایشو ہو. پھر جب ڈیڈ باڈی ملی تو 27 تاریخ کو جب ڈیڈ باڈی ملی تو چونکہ اس علاقے میں بچی گم ہو گئی تھی تو پھر متعلقہ سیکشن آف لا میں ہم نے پرچہ دے دیا, پراپر انویسٹیگیشن شروع کی, GAT بنائی, جو اسکیلیٹن برآمد ہوا اس کو PFSA لاہور بھیج دیا DNA میچنگ کے لیے, وہ بھی پازیٹیو ہے کہ یہ وہی بچی ہے. اس کے علاوہ پھر جب یہ بریک ہو گئے تو انہوں نے ان کے نشاندہی پہ ان کے کپڑے, اس کے وہ اسپرے وہ بھی برآمد کیا گیا. تو سنگین نوعیت کا کیس ہے, انشاءاللہ اس میں ہم لگے ہوئے ہیں. امید ہے کہ اگر ان کے پیچھے اور بھی کوئی ہو زینہ گل, تو جس طرح انہوں نے بتایا کہ کیس کا ماسٹر مائنڈ زینہ گل ہے, زینہ گل کے علاوہ بھی اگر کوئی ہو تو انشاءاللہ وہ بھی قانون کے گرفت سے نہیں بچ سکیں گے. گرفتار 4 ملزمان ہیں اور ایک ماسٹر مائنڈ ہے, وہ عدم گرفتار ہے. ماسٹر مائنڈ یہی 4 میں سے ایک ہے زینہ گل, وہ بھی گرفتار ہے. اس کا جو بھتیجہ ہے, اگرچہ شناختی کارڈ میں اس کا بیٹا ہے یہ, لیکن ایکچولی اس کا بھتیجہ ہے جو اس میں ڈیل کرنے گیا تھا. ان کو پہلے بتا دیا, اسی غلطی کی وجہ سے جو ان سے چھوٹی سی غلطی ہوئی, اسی غلطی کو پھر آگے لے جا کے کامیابی ہمیں وصول ہوئی. ہم نے اس بچی کی تصویر بھی دیکھی, کافی خوبصورت پیاری بچی ہے, پھر ہم نے اس کی نعش بھی دیکھی, صرف ڈھانچہ ہے. تو بہت افسوس کا مقام ہے, بہت افسوس کا مقام ہے. میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ ان کے جو مدعی فریق ہیں وہ قابل داد ہیں کہ انہوں نے کوئی شور نہیں مچایا, کوئی جل سے جلوس نہیں کیے, پولیس پہ اعتماد کیا, پولیس کو موقع دیا کہ وہ حقائق تک پہنچے, ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا. اورکزئی کے عوام نے بھی اور جو خاص کر مدعی فریق ہیں انہوں نے بھی حوصلے سے کام لیا اور ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا. جہاں پہ جو ضرورت تھی ان کی وہ ہمارے ساتھ گئے. اور ساتھ ہی ساتھ اورکزئی کے عوام کو بھی میں یہ داد دیتا ہوں کہ جب ان کو پتہ چلا کہ اتنی سنگین نوعیت کا کیس ہوا ہے تو یہ جتنے ملزمان ہم لائے ہیں کسی کی سفارش نہیں کی, بلکہ حقیقت یہی ہے کہ جو نان سٹیٹ ایکٹرز تھے جن پہ یہ پہلے الزام لگا رہے تھے ان کی طرف سے بھی مطلب ہمیں کوئی, کیونکہ جس ایریا میں ہم گئے تھے ان کیس کو تو وہ ایریا میں موومنٹ بھی بہت زیادہ ہے, لیکن وہاں پہ بھی ہمیں مطلب ٹھیک ٹھاک موقع ملا اپنی تفتیش کو مکمل کرنے کا. اچھا سر, ایک عوام ہے, آپ کی پریس کانفرنس کے بعد ملزموں کو بھی سننے کے بعد, نعش ملی کسی اور جگہ پر, کپڑے کہیں اور جگہ ملے, اسپرے کہیں اور جگہ ملا, تو کیا بدقسمتی سے کچھ زیادتی وغیرہ تو نہیں ہوئی تھی بچی کے ساتھ؟ کپڑے اور اسپرے تو ایک ہی جگہ انہوں نے دفن کیا تھا, ایک ہی جگہ سے ملا, اور یہ بچی تھوڑی سی دور انہوں نے دفنائی تھی. تو یہ ایک پوائنٹ ہے جو اسٹل ٹو بی, جو ہمیں ابھی معلوم کرنا ہے کہ بچی کو تو کپڑوں سمیت دفن کر دینا چاہیے تھا, تو بچی سے کپڑے اتارے کیوں ہیں یہ اس کا جواب فی الحال نہیں دے رہے ہیں, تو اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ بچی کا صرف اسکیلیٹن برآمد ہوا ہے تو اسکیلیٹن سے وہ شک جو ہمارا ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکتا کہ اس کی کوئی ہم فورینزک کریں اور پتہ چلے کہ اور کوئی مسئلہ ہوا یا نہیں. تو سر دست جو حقیقت ہے وہ یہی ہے. پہلے اورکزئی کا ایک ایجنسی تھی, ابھی قبائلی ضلع بن گیا ہے. پولیسنگ پہلے نہیں تھی, پہلے خاصہ داری اور لیویز تھی. آپ کی تفتیش, چونکہ اب پولیسنگ نظام آ گیا ہے, تفتیش اچھی ہوئی ہے, ملزمان سولی تک پہنچیں گے یا ویسی ضمانت ہو جائے گی؟ انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ جو کڑی سے کڑی ملائی ہے ہم نے, تو اس میں کافی لڑکوں نے محنت کی. یہاں پہ میں ایک بات بتاتے چلوں کہ چونکہ قبائلی اضلاع میں میرا کافی ٹائم ہو گیا ہے, تو ایز کمپیئر ٹو ادر ڈسٹرکس انویسٹیگیشن پوائنٹ آف ویو سے جو اورکزئی کی پولیس ہے تو یہ محنت کر رہی ہے تفتیش پہ. چونکہ خود بھی ہمارا تجربہ 31 سال تجربہ ہے, تھوڑا بہت سمجھتے ہیں,
تو ان کے ساتھ میں خود بھی مدد بھی کرتا ہوں، اور خاص کر اس کیس کو میں نے ذاتی طور پہ سپروائز کیا تو سب نے مل کے جو چیز نکلی تو وہ کامیابی کی صورت میں نکلی جی۔ بہت شکریہ، تھینک یو سر۔ ناظرین، اورکزئی کے قبائلی علاقے میں پیش آنے والا یہ افسوسناک واقعہ صرف ایک خاندان کا المیہ نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کے منہ پر تمانچہ ہے۔ اگلے پروگرام تک اجازت دے اور دیکھتے رہیے جرم داستان۔